ملګرو سلامونه. پرون چې په وادي تیراہ کې کومه واقعه شوې ده د هغې واقعې په اړه د سره زه یو څو خبرې کول غواړم او وضاحت کول غواړم چې آیا په دغه کور کې بارود رښتیا موجود و که نه بېګناه دا خلک شهیدان کړی شوي دي. دا د سره واورئ چې ته دوی له د دهشتګردو نوم ځکه نشي ورکولی چې په دې کې د 2 او د 3 کالو ماشومان دي. نو د 2 او د 3 یا د 5 کالو ماشومان دهشتګرد نشي کېدلی. په دې کې زنانه هم دی، زنانه هم دهشتګردې نشي کېدلی. نو که په دغه کور کې بارود موجود وي او دغه کسانو لا ته د دهشتګردو نوم ورکې، نو زه تا نه دا پوښتنه کوم چې دا دهشتګرد د کوم ځای نه راغلي وو. نو د دغه دهشتګردو زه تاسو له ریفرنس در کوم چې خواجه صاحب په خپله د سکای نیوز سره په انټرویو کې ویلي وو چې دهشتګردو له موږ ځای هم ورکړی دی، فنډینګ هم ورته کوو. نو مطلب چې تاسو دهشتګردو ته ځای ورکړی دی. چې دهشتګردو ته تاسو ځای ورکړی دی، که چېرې تاسو په افغانستان باندې الزام لګوئ چې د هغه ځای نه دهشتګرد راځي، نو بیا تا دومره پوج ولې ساتلی دی چې تا سره د افغانستان نه دهشتګرد راړېږي. که په دغه کور کې بارود موجود و نو دهشتګرد تا ساتلی دي، نو بیا د ورسره دا وړوکي ماشومان ولې وجلي دهشتګردو سره. نو ریاست ته پوه شي چې اوس موږ پوه شوي یو، خبر دی ریاست چې اوس موږ پوه شوي یو، ستا دغه دوغله پالیسي دلته نه چلیږي. تا بېګناه خلک وجلي دي، هېڅ پکې دهشتګرد نه و، د تیارې نه دی دغه کور ویشتی دی. 25 نه زیات خلک دی پکې شهیدان کړي دي. اوس وله دغه رنګ ورکوي چې دا دهشتګرد و، هېڅ دهشتګرد نه و. ته په خپله یو دهشتګرد ریاست یې، ته په خپله دهشتګردو له ځای ورکوې او په خپله دا اقرار هم کې چې زه دهشتګردو ته ځایونه ورکوم.